بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ګرانو محصلینو. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د پیسو اقتصاد د مضمون نن 25م درس مو ده. له دې مخکې مو څلېرویشت درسه ولوستل چې آخر درس مو په بانک باندې بحث مو درلودل. البته زموږ دغه درسونه چې جریان لري د څلورم فصل ده. مخکې درس کې مو بانک ولوستل چې بانک څه مفهوم لري، د مرکزي بانک مفهوم مو ولوستل چې مرکزي بانک څه مفهوم لري، د هغه وظایف عمده وظایف څه ول په هغه مو بحث وکړل. زموږ د نن ورځې درس عمده موضوع د افغانستان مرکزي بانک چې نوم یې د افغانستان بانک ده. د افغانستان بانک دغه موضوع مو ده. افغانستان بانک کله شروع شو، کله افتتاح شوه، کوم فعالیتونه مخکې وړي او کومې دندې سرته رسوي. په دغه باندې زموږ د نن ورځې درس ده، یعنې زموږ د نن ورځې موضوع چې زموږ د بحث وړ ده د افغانستان بانک ده. محصلینو که چیرته تاسې د خپل سلاید ته لږ متوجه شئ، نو لیکل شوي دي چې د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې د وزیرانو شورا د 152 شمارې 1818 کال 2 میاشت 3 تاریخ یا نیټې تصویب. 11 شماره وه د 1818 شپږم میاشت په 19 نیټه د ملي شورا تصویب. د 1818 کال د شپږم میاشتې په 12 هغه باندې تاریخ باندې یانو مجلس تاریخي تصویب شو. په لومړنۍ مبلغ 120 میلیونه افغانۍ پانګونې سره افتتاح شوه چې د هیواد په دننه او بهر کې یې په لازمو دندو او واکونو سره کولی شوی چې په داخل او بهر کې خپلې فرعي څانګې جوړې او سکتوري پانګونې بانکونه تعیین کړي. په افغانستان کې بانکداري نظام په 1412 لمریز کال کې چې د افغان ملي بانک په تاسیس سره پیل شوه او د افغانستان بانک له جوړېدو مخکې د دولتي بانکداري چارې د دغه بانک له لوري پر مخ وړل کېدل. د افغانستان بانک له جوړېدو وروسته د دولتي بانکداري دندې د افغانۍ چاپ او نشر په شمول ټولې دندې دغه بانک ته وسپارل شوې. د افغانستان بانک د دولت او سوداګریز بانکداري په توګه وتوانېد چې د افغانۍ په چاپ او نشر کې د پام وړ او لوی بدلونونه او انکشافات رامنځته کړي او د بانکي نظام په برخه کې لاسته راوړنې هم ولري. محصلینو زموږ په دغه سلاید کې چې د افغانستان بانک په هغه عمده موضوعاتو باندې بحث کوي، درته اول درته وایي چې افغانستان په پلازمینه ښار کې د دې موقعیت درته ښیي. د افغانستان بانک اول موقعیت چیرته؟ په پلازمینه کابل ښار کې. موقعیت چیرته؟ کابل ښار کې. په لومړي کې ځای کې چې د موقعیت چیرته ده، دا په پلازمینه کې د کابل ښار کې دی موقعیت لري. دوهم درته وایي چې کله چې دا بانک خپل فعالیتونه شروع کړل د افغانستان بانک په نوم باندې، وایي دی په 1413 کال او 2 میاشت 3 تاریخ و. یعنې څه مفهوم لري دلته وایي چې د وزیرانو شورا د 152 شمارې 152 شماره وه چې دوی جلسه لخوا جلسه وه د دوی په دغه کې دغه بانک تایید شو، تصویب شو، دغه طرحه تایید شو چې افغانستان بانک باید ولري. دا کوم کال و؟
کم تاریخ و کم میاشت و درته لیکل شوي دي چې په 1818 کال و 2 میاشت و او 3 تاریخ و په دغه کال کې د وزیرانو شورا چې د 152 شماري پر اساس باندې تصویب شول. له هغې وروسته په 11 شماري کې د 11 شماري کې چې په تاریخ د 1918 شپږم میاشت په 19 نیټه د ملي شورا لخوا تصویب شو. په کوم کال؟ په 1918 شپږم میاشت 19 تاریخ باندې د ملي شورا لخوا تصویب شوه. لومړي ځل لپاره چې افغانستان بانک دوی پانګونه وکړه، لومړي 120 میلیونه 120 میلیون افغانۍ سره دوی پانګونه افتتاح کړه. بل مهمه نقطه په دې کې وایي په افغانستان کې د بانکداري سیستم د 1912 کال څخه شروع شوی. اصلا د بانکداري دغه سیستم یې مخکې دین البته د بانکداري سیستم په کوم کال؟ په 1912 کال باندې. په هغه وخت کې افغان ملي بانک په نوم باندې ول، افغان ملي بانک په نوم باندې ول، چې دوی افغان ملي بانک هغه وظایف، هغه دندې چې په اوس وخت کې د افغانستان بانک مخکې وړل وړي، هغه وخت کې د افغان ملي بانک مخکې وړل دا وظایف. له هغې وروسته بیا له دې وروسته بیا دغه ټولې چارې ټول فعالیتونه بیا چا ته وسپارل شول؟ افغانستان بانک ته وسپارل شول. له دې وروسته بیا ټولې چارې چا ته وسپارل شول؟ د افغانستان بانک ته بیا وسپارل شول. بیا په وخت سره په دوی کې بدلونونه راغلل، په دوی کې بیا پرمختګونه دوی رامنځته کړل چې په هغه کې اوس تاسو په دې سلاید کې هم ولوستل چې د افغانیو نشر، چاپ دا ټول د هغې سیاستونه او فعالیتونه دا ټول د دغه افغانستان بانک وظیفه ده. بیا به انشاءالله وظایفو کې به ولولو کله چې درس ته ورسېدو. نو دا ورځ په ورځ دوی خپل فعالیتونه ګړندي کړل، پرمختګونه رامنځته شول، انکشافات رامنځته شول. په دغه بانک کې یو څو حالتونه رامنځته شول چې پخوا څنګه ول، اوس څنګه ول، یعنې او پخوا کوم فعالیتونه درلودل، اوس کوم فعالیتونه، لږ فرق لري پکې. پخوا مو چې کوم کارونه کړل اوس لا پرمختګ وشو پکې، په هغه کې لږ انکشاف رامنځته شو، لږ فعالیتونه یې ښهوالی راغلل، خلکو ته سهولتونه رامنځته شول. نو څنګه کوئ چې نو د افغانستان بانک وروسته د افغان ملي بانک څخه وروسته دا افتتاح شوه او جوړه شوه. نو مهمه نقطې همدا ول چې موقعیت چیرته، د وزیرانو شورا په کومې شماري او په کوم تاریخ سره، او د 11 شماري کې بیا د ملي شورا لخوا نه په کوم تاریخ سره چې تصویب شول. په هغه وخت کې د دوی لومړي ځل لپاره پانګونه مو څومره وه؟ 120 میلیونه زموږ پانګونه وه. د افغانستان بانک فعالیتونه په 2 پړاوونو ویشلی شو. دغه فعالیتونه چې دوی مخکې وړي، دغه فعالیتونه یې په 2 برخو باندې ویشلی شو. ټول فعالیتونه پړاوونه کم فعالیتونه چې لري. اوله مرحله، په اوله مرحله کې درته وایي چې دغه مرحله له کوم تاریخ نه شروع شو؟ درته وایي چې په 1918 کال څخه شروع تر 1980 کال پورې دا مرحله وه.
لومړی مرحله موږ په دغه کالو کې موږ حسابوو. په دغه مرحله کې که تاسو لږ ساینټ متوجه شئ محصلینو، په لومړي مرحله کې چې 1413 نه تر 1408 کال پورې په بر کې نیسي د بازار له تقاضا سره سم د افغانۍ چاپ، ضرب او نشر او د پیسو ارزښت ساتل او د دولتي بانکداري په چارو کې مصرفول چې د دې دندې ترڅنګ یې سوداګریز چارې هم د افغانستان د نورو سوداګریزو بانکونو له فعالیتونو سره سم ترسره کولې، چې سپما حساب، جاري میادي حسابونه پرانیستل، د بانکونو تقویې په موخه د پورونو ورکړه او په سوداګریزو برخو کې د نورو قرضونو اجرا ته اشاره هم کولی شو. یعنی په دې معنا سره چې د موږ د بازار له تقاضا سره سم د افغاني چاپ او نشر دلته چې کوم تقاضا وجود درلودل په بازار کې، د بازار کومه تقاضا چې وجود درلودل د افغانیو چاپ، نشر او د پیسو ارزښت ساتل دا په هغه وخت کې او دولتي بانکداري په چارو کې دوی مصروف ول. په اوله مرحله کې دغه ابتدایي فعالیتونه پر مخ وړل. نور د سوداګریز چارو د نورو بانکونو د فعالیتونو سره سره دوی نور فعالیتونه هم تر سره کول. مثلا کوم فعالیتونه دوی تر سره کول؟ د په اوله مرحله کې دوی هم په دغه فعالیتونو کې د سپما حساب درلودل، یعنی سپما حساب درلودل، د سپما حساب درلودل. په دې کې جاری حسابونه هم دوی مخکې وړل چې اوس وخت کې نور بانکونه مخکې وړي. جاری حسابونه هم ول او میادي حسابونه هم دوی پرانیستل. نو په اوله مرحله چې په 1413 کال څخه تر 1408 کال پورې دوی د بازار د تقاضا سره سم د افغاني چاپ، نشر او د پیسو ارزښت ساتل، د سپما حساب، د جاری حسابونه، میادي حسابونه، دا فعالیتونه هم دوی پر مخ وړل. دا زموږ د اولې مرحلې فعالیتونه ول. په دومره مرحله کې چې کله موږ دوم مرحلې ته ورغلو، په دوم مرحله کې دویم مرحله زموږ د 1480 کال څخه شروع تر اوسه پورې په دغه مرحله کې کوم فعالیتونه رامنځته شول؟ د افغانستان د اساسي قانون له تصویبېدو وروسته مرکزي بانک د دغه هیواد د 12 مادې له مخې د یو مستقل بانک په توګه تایید شو او هغه صلاحیتونه چې تفویض شول په بېلابېلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې. د افغانستان بانک د نورو بانکي او مالي قوانینو له مخې ټولې تجارتي مالي چارې دولتي او خصوصي بانکونو ته ورکړل او د بانکي او مالي موسسو د نظارت او فعالیتونو جواز ورکړل. مسؤلیتونه یې پر غاړه واخیست، جواز ورکړي، مسؤلیتونه دوی هم پر غاړه واخیستل. یعنی په دغه کې کوم کارونه وشول په دغه مرحله کې؟ په لومړي هغه کې چې دوی په 1480 کال څخه تر اوسه پورې دوام لري، دغه مرحله کې د اساسي قانون له تصویبېدو وروسته اساسي قانون چې تصویب شول وروسته افغانستان بانک دا یو مستقل بانک وپېژندل شو. دا یو مستقل بانک ده زموږ چې اوس وخت کې خپل مستقل فعالیتونه سرته رسوي. دوی ټول تجارتي مالی چارې دولتي او خصوصي بانکونو ته د هغوی د جواز ورکړه او داسې نور نظارتونه په غاړه واخیستل او نور فعالیتونه چې څوک نور بانکونه ایجاد شول، د بانکونو د ایجاد د هغوی د نظارت مسؤلیت د نورو بانکونو چې هغوی کوم فعالیتونه سرته رسوي، هغوی د جواز د هغوی فعالیتونه چې څومره دي د هغوی د نظارت مسؤلیت هم دوی پر غاړه واخیستل. نو ویلی شو چې
د دغه پړاوونه چې په دوه مرحلو کې سره وشول، په لومړی مرحله چې په 1913 کال څخه تر 80 کال پورې ول. دویم مرحله زموږ د 1901 څخه تر اوسه پورې دوام لري چې دغه مرحله هغه وشول. په دویم مرحله کې موږ چې د اساسي قانون د تصویب وروسته دا بیا مستقل بانک په د دې کال نه وروسته وپېژندل شو او دوی کوم فعالیتونه وایي نور بانکونه ته اجازه ورکړل شو چې فعالیتونه وکړي، تجارتي بانکونه، خصوصي بانکونه، نور خارجي بانکونو ته اجازه د فعالیت ورکړل شول. هغوی د جوازنامه دوی ورکړل، د هغوی نظارت مسؤلیت د دې بانک پر غاړه ده. نو ځکه وایو چې دغه مرحله زموږ لپاره بهتره مرحله وه. د افغانستان بانک د قانون له مخې د بیې ثبات د دغه بانک لومړنی او اساسي هدف ده او پر دې موخه یې د پولي سیاستونو د طرحې تطبیق او خپلولو پر موخه د هر سیاست او اسعار ترتیبات، د بانک نوټ چاپ او مسکوکاتو ضرب د مرکزي بانک د دندې ټاکلی چې ترڅنګ د قانون سره سم د دولت مالي نماینده او بانکداري په توګه د بانکونو صرافانو او پولي خدماتو عرضه کوونکو او د فعالیتونو جواز او صادرونکو نهادونه او قیمتي اسنادو خوندي او سالم پرمختګ سیستم کې هم فعالیتونه کوي. نو دا کله چې دوی خپل فعالیتونه پر مخ وړل نو دوی د اساسي قانون له مخې یو هم د هدف دا و چې د بیې ثبات رامنځته کړي، د پیسو ارزښت وساتي، دوی د بانکونو د بانکنوټونو چاپ، نشر، د هغوی د ارزښت ساتلو دا ټول مسؤلیتونه د دغه بانک پر غاړه باندې ده. چې څنګه افغانستان بانک مستقله اداره ده نو د مستقل والي له مخې دوی کولی شي چې هر څه کې د خپل حاکمیت، خپل فعالیتونه د مختلفو حالاتو سره مختلف سیاستونه دوی پر مخ ویسي. نو محصلینو دا زموږ د نن ورځې درس د افغانستان بانک په مورد لنډ بحث درلودل. موقعیت کابل ښار د وزیرانو شورا د 252 شمارې تصویب کړه په 1918 کال 2 میاشت او 3 تاریخ کې. 11 شمارې کې بیا د ملي شورا لخوا تصویب شو. یا لومړنۍ پانګه چې دوی فعالیتونه شروع کړل 120 میلیونه باندې ول. بانکداري سیستم پخوا په 1912 کال کې د افغان ملي بانک لخوا باندې شروع شول. له هغې وروسته بیا دا ټول فعالیتونه افغانستان بانک ته وسپارل شول. دوه مرحلې، دوه پړاوونه لري د دوی د فعالیتونو. اول پړاو یې 1913 څخه تر 80 کال پورې د بازار د تقاضا سره سم د افغاني چاپ، نشر، د پیسو ارزښت ساتل، نور حساب فعالیتونه، سپما، جاري حسابونه، میادي حسابونه پرانیستل دا د دوی په دغه مرحله کې وشول. دویم مرحله کې د 1980 کال څخه تر اوسه پورې دوام لري. د اساسي قانون د تصویب څخه وروسته افغانستان بانک یو مستقله اداره وپېژندل شوه او چې د نورو بانکونو نظارت مسؤلیت دی پر غاړه واخیستل. محصلینو دا زموږ د نن ورځې درس. تر بلې ورځې چې تاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مسپارم. تل خوشحاله او آباد اوسئ.